چې سکرینینګ ټیسټ به کوو بیا به کمپیوټر ټیسټ دا کمپیوټر ټیسټ به څه او ډېره زیاته یره په ملګرو کې پیدا کړې ده نو ملګرو هیڅ قسمه د تشویش خبره نشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو السلام علیکم. د ایټا ټیسټ په حوالې سره تاسو زموږ سره یو ویډیو وکتله د ښه ریسپانس راکولو دپاره موږ د پوره ټیم له طرفه ستاسو د ټولو خصوصي شکریه ادا کوو. ګرانو ملګرو دغه ویډیو نه وروستو چې موږ ته کوم میسیجونه او کالونه وشول او تپوسونه ملګري کوي دا ویډیو صرف دغه ملګرو د جوابونو په باره کې ده. کوشش کوم چې دغه ټولو سوالونو جوابونه د خلاصې په شکل کې تاسو سره شیر کم. په اشتهار کې د پی ایس ټي د پاره د 2011 رول خبره شوې ده. د دې مطلب دا دی چې برتی به خالصتا د یونین کونسل په سطح باندې کیږي یعنی میرټ به د تحصیل نه بلکې د یونین کونسل په سطح باندې تیاریږي. بل خبره په دې کې دا ده چې د پیمیل درخواست گزار د پاره چې کوم د ډبل درخواست خبره منګه کړې وه په تیره ویډیو کې د هغې مطلب دا دی چې که پیمیل د یوې علاقې وي او هغه واده شوي وي بلې علاقې ته او خاوند د بلې علاقې وي نو دا به یا د خپل ډومیسایل په پته باندې یا د خاوند د ډومیسایل په پته باندې درخواست ورکولی شي. که چېرې دا داسې وکړي چې د خپل ډومیسایل باندې هم درخواست جمع کی او د خاوند په ډومیسایل باندې هم درخواست جمع کی نو په دې صورت کې به ډبلینګ وشي او په دغه ډبلینګ کې په تیره ویډیو کې موږ تاسو ته دا ویلیو چې دا به بیا نااهل وي. د دې نه علاوه قدرمندو کتونکو د ټولو پوسټونو دپاره بنیادي تعلیم بیچلر ډیګري چې کومه ده د بی ای ډیګري دا ضروري ګڼلی شوې ده. څه ملګرو تپوس کړی دی چې ایسوسییټ ډیګري به د بی ای برابر وي که نه نو بی ای اوس چې کوم ډیګریانې کیږي د بی ایس نه علاوه د علامه اقبال یونیورسټۍ نه یا نورې داسې د یونیورسټیانو نه کیږي نو دغه ټولې ایسوسییټ ډیګریانې دي او دا د بی ای برابرې دي. کومې یونیورسټۍ چې پرایویټ کولاو شوي دي او پرایویټ خلکو ته تعلیم ورکوي یعنی د ګورمنټ نه دي نو دغه یونیورسټیانې به پرایویټ شمارلی کیږي او د دغې خبره موږ کړې وه چې دغه یونیورسټیانو نه چې چا ډیګریانې حاصل کړي دي نو هغه به خپلې ډیګریانې د ایچ ای سی یعنی هایر ایجوکیشن کمیشن نه تصدیق کوي. نور تپوس شوی دی څه ملګرو داسې کمنټ کړي وو چې موږ تیاری څنګه وکړو د ټیسټ دپاره د میتھس دپاره څنګه چل وکړو او په ټیسټ کې به څه راځي نو زما ټولو ملګرو ته دا درخواست دی چې د څلورم نه واخله تر لسم جماعته پورې د ساینس میتھس انګلیش سوشل سټډي د دیو چې کوم دی بنیادي خبرې چې کومې دي د دې سټډي پکار ده او د دې بنیادي تصوراتو باندې ځان پویول ډیر زیات ضروری دي. قدرمندو کتونکو د ایټا د تیاری دپاره تاسو خبرې کړي دا موږ تاسو ته مخکې یو لینک شیر کړی زمونږ یوټیوب چینل د ایټا د ټیسټ د تیاری دپاره موږ مختلفې ویډیوګانې جوړوو ځکه چې ټیم لا پاتې دی. اوس اپلای شروع شوې ده ملګري به اپلای کوي ورسره به تیاری هم کوي نو زمونږ په یوټیوب باندې دیروي اکیډمي په نوم باندې یو چینل موجود دی چې په هغې کې موږ تاسو له کوشش شروع کړی دی چې ډیر زیات په لنډ وخت کې او په لږ وخت کې تاسو ته دغه کار په اسانه باندې وښیو نو دغه چینل به هم سبسکرایب کړئ. دغه لینک موږ د دې ویډیو سره تاسو له درکو. قدرمندو دلته یو ډیر اهم او کامن سوال د کمپیوټر ټیسټ په باره کې دی چې ډیر ملګري دغه ټیسټ په باره کې تپوس کوي چې سکرینینګ ټیسټ به کوو بیا به کمپیوټر ټیسټ دا کمپیوټر ټیسټ به څه او ډیره زیاته یره په ملګرو کې پیدا کړې ده نو ملګرو هیڅ قسمه د تشویش خبره نشته دی. بس د ټولو نه اول به لکه د نور کله په شانتې د ایم سی کیوز یعنی د خانو تورولو والا کم چې به موږ په پنسل باندې یا په بالپین باندې کول دغه ټیسټ به کیږي او د هغه ټیسټ د پاس کولو نه وروستو چې دغه ټیسټ پاس شي 50% نمبر ولا مقرر شوي دي 50% نمبر یې واخیستی شي نو د هغې نه وروستو به بیا د مختلفو مقرر شوو یونیورسټیانو کالجونو کمپیوټر لیبس خدمات به اخیستلی کیږي. هر امیدوار به په ایټا ویب سایټ باندې خپله آی ډي جوړه کړې وي او د هغه آی ډۍ نه به هغه ځان لا چې د کم پوسټ دپاره هغه اپلای کوي هغه اپلای به هم کړي وي
خو دا یو خبره ضروري ده چې د دغه اپلای چې د پاره چې د کومه آی ډي جوړه کړې ده د دې یوزر نیم او پاسورډ به یادول ډیر زیات اهم وي چې دا به ځان سره یاد ساتئ ځکه چې کله تاسو ټیسټ کینئ نو دغه د ایټا ویب سایټ ته به تاسو مخامخ کینئ او په یو سایډ به تاسو ته دغه ستاسو د لاګین کولو کوم آی ډي چې جوړه کړې ده هغه ځای به تاسو ته راځي تاسو به یوزر نیم ورکوئ خپل پاسورډ به ورکوئ نور معلومات تاسو موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ سټپ بای سټپ دا موږ تاسو ته ښیو چې دا به سوالونه دغسې ورکوئ ډېر آسان کار دی او ډېر اسانه طریقه ده چې تاسو به د کمپیوټر دغه چې څوک هم د کمپیوټر په دغه سوال کلیک کولو باندې پوهېږي نو ډېره زیاته اسانه طریقه ده هېڅ قسم له د تشویش یا د خفه کېدو څه خبره نشته دی ډېر اسانه طریقه به یو زه وایم چې دا به د دې کم چې موږ په بالپین باندې مینول طریقه کوو په حال کې دا به د دغې نه ډېره زیاته اسانه دغه ویډیو موږ سره وګورئ قدرمندو کتونکو کله چې تاسو د کمپیوټر سکرین ته مخامخ کینئ نو په ګوګل انټرفیس کې به تاسو ورکئ ایټا ویب سایټ چې تاسو کله ورکو نو دا انټرفیس به تاسو ته راوړي دا د ایټا انټرفیس دی دلته به تاسو په دې شنه بټن په لاګین باندې کلیک واخلئ کله چې تاسو په لاګین باندې کلیک واخلئ نو دلته به تاسو ته لاګین انټرفیس راوړي او په دې ځای کې به تاسو نه رول نمبر غواړي او پاسورډ به غواړي دغه دواړه به تاسو ولیکئ او لاندې سره بټن چې کومه لګېدلې ده پلې به په دغه لاګین به کلیک کوئ چې کله تاسو په دې لاګین باندې کلیک کوئ نو ستاسو معلومات به تاسو ته راوړي امیدوار کې معلومات دغه به راوړي ستاسو نوم به ستاسو د پلار نوم به رول نمبر به شناختي کارت نمبر به د پوسټ نوم به او د محکمې نوم به کله چې دا معلومات تاسو چیک کوئ نو لاندې په شنه بټن جاري رکې باندې به کلیک واخلئ او چې کله په جاري رکې باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به بل یو انټرفیس راوړي چې په دې کې ستاسو دپاره هدایات دي په هدایاتو به زیات ټیم نه ضایع کوئ ځکه چې 15 منټه دي او دا ستاسو ټیم خرابوي دغه تاسو په دې ځای باندې په دې ویډیو کې وګورئ او لاندې په جاري رکې باندې کلیک واخلئ چې کله په جاري رکې باندې تاسو کلیک واخیستو نو دلته ټیسټ شروع کړئ چې کله تاسو کلیک کوئ نو په 5 سیکنډ کې به دننه تاسو پیپر تاسو ته شو شي دلته به ملګرو تاسو ته د پیپر متعلق معلومات راځي سوالونه به راځي کوېسچن نمبر 1 به شروع شي او په دغه سوالونو ممکنه جوابونه به یې څلور چې کوم سوال تاسو ته معلومي نو هغه سوال ته به ټیک مارک کوئ چې کله دغه سوال ته مارک کوئ نو لاندې دوه بټنې لګېدل دي یو سکیپ دی او بل سیو اینډ نیکسټ دی چې کله کم سوال تاسو ته نه معلوم نو سکیپ باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به بل سوال راځي او سکیپ به په دې ګوټ کې ښی سایډ ته په دغه ځای کې سکیپ سوالونه جمع کیږي دغه شانتي که کم سوال تاسو ټیک مارک کو نو سیو اینډ نیکسټ باندې به تاسو کلیک واخلئ په سیو اینډ نیکسټ باندې چې تاسو کله کلیک والی نو دغه نمبر به ستاسو جمع کیږي او دا به ستاسو صحیح نمبر کاونټ کیږي دغه شانتي که په تاسو په سکیپ باندې کله کومو سوالونو کې کلیک اخیستی دی او دغه سوالونه ښی سایډ ته بره په ګوټ کې جمع شوي دي نو که په اخره کې ستاسو سره ټیم و نو همدغه ځای دغه ښی سایډ ته ګوټ به تاسو کلیک کوئ او چې کله کلیک کوئ نو دغه سکیپ شوي سوالونه به بیا تاسو ته واپس راشي او بیا به تاسو 1 بای 1 دغه سوالونه ته ټیک مارک کوئ صحیح جواب ته او سیو اینډ نیکسټ باندې به کلیک کوئ چې کله دا ټول سوالونه سوالونه مکمل شي نو تاسو به بیا خپل پیپر سبمیټ کوئ او چې کله پیپر سبمیټ شي نو بیا ستاسو ټوټل ډي ام سی به تاسو ته په اخره کې شو شي چې تاسو څومره سوالونه ټیک کړي دي او څومره سکیپ کړي دي او څومره سوالونه غلط دي قدرمندو کتونکو امید دی چې اوس به نور هم ستاسو ذهن کلیر شوی وي او که بیا هم څه مسله وه موږ ته کمنټ او میسج کوئ موږ به ستاسو په خدمت کې هر وخت حاضر یو د الله په امان